اوویشتم آییني ترمیم د قومي اسمبلۍ نه پاس شو، د هغې نه پس پکې بیا څه ټکنیکل غلطۍ وې، نو بیا یې سینټ ته پیش کړ. د سینټ نه په 2/3 اکثریت سره پاس شو. بیا د هغې نه پس ولسمشر له لاړه، ولسمشر په هغې باندې دستخط وکړ. بیا د هغې ګزټ نوټیفیکیشن وشو او هغه اوس باقاعده د پاکستان د آئین برخه وګرځېده. نن چې پکې کوم څه لږ ډېر کمې زیاتې وو، نو پکې دا و چې یاره که کوم یو سړي د پاکستان آئین مات کړ یا د مارشل لا لګولو کوشش یې وکړه، نو دا به سنګینه غداري حسابېږي او د دې سزا به مرګ وي. او که کوم یو عدالت، که هغه سپریم کورټ وي که های کورټ وي، که هغوی له دغه مارشل لا له یا آئین ماتولو له څه قانوني جواز ورکړ، نو هغوی په هغوی باندې هم آرټیکل 6 لګي او د غدارۍ مقدمه پرې لګي. نو لهذا د مارشل لاګانو مخه خو د همیشه لپاره ونوې شوه. بعضې د مخکې مارشل لاګانې ولګولې شوې او بیا به د سپریم کورټ یو جج راپاڅېده او هغې له بیا قانوني جواز ورکړ، لکه څنګه چې د جنرال ضیا هغې له ورکړو، د جنرال ایوب هغې له ورکړو، د جنرال مشرف هغې له ورکړو. نو هغه سلسله ختمه شوه. دا هم یو ډېر غټ کار وشو چې د جمهوریت تسلسل همدغه شان روان وي. بله د ټولو نه اهم او بریکینګ نیوز چې په دې وخت کې زه تاسو له درکومه، نو هغه دا دی چې څنګه اوویشتم آئیني ترمیم منظور شو او هغه صدر مملکت دستخط کړ او هغه د آئین برخه شوه، نو ورپسې په سپریم کورټ کې دوو ډېرو اهمو ججانو، جسټس منصور علي شاه او جسټس اطهر من الله، هغوی د خپلو عهدو نه استعفا ورکړه. دا هغه ججانو چې د دوی ډېر زیاته همدردي چې کومه وه، نو هغه پاکستان تحریک انصاف سره وه او دوی د پاکستان تحریک انصاف لپاره په سپریم کورټ کې ډېرې زیاتې منډې تړې والې وې. جسټس منصور علي شاه هغه جج و چې هغه نښه هم ورکړې وه دغه له تحریک انصاف له د بیډ نښه هم ورکړې وه، سره د دې چې هغه ته نه میلاوېده د قانون په لحاظ باندې، خو هغه وی چې قانون په ځای باندې پرېږدی، خو دا نښه دله ورکړې د بیډ نښه. بهرحال په هغې باندې بیا مقدمه وشوه او هغه بیا ډېرو ججانو وویل چې نه دا نشي کېدی، ځکه چې دا نښه موږ دله څنګه ورکړو، ځکه چې ده خو د پارټۍ رجسټریشن د ده نشته، د انټرا پارټي الیکشن نه دی کړی. نو منصور علي شاه د هغه وخت نه بیا لږ ګډ وډ و، هغه به وایي چې لکه زما دا خبره ولې ونه منلې شوه. او جسټس اطهر من الله چې کوم دی، نو هغه خو به ښکاره د عمران خان ملګرتیا کوله، وی به چې د فین فالوینګز ډېر زیات دي او هغه به باقاعده په اخبارونو کې بیانونه ورکول. منصور علي شاه به باقاعده په اخبارونو کې بیانونه ورکول، تقریرونه به یې کول باقاعده د تحریک انصاف په حق کې او د عمران خان په حق کې. نو اوس دغه دوه ججان چې کوم دی سپریم کورټ، هغوی خو د خپلو عهدو نه سمدستي استعفا ورکړه. کله منظورېږي نه منظورېږي دا خو بیا بېله خبره ده، خو دا خبر ده ما اوس درکړه چې هغوی اوس تقریبا چې 25 منټه مخکې د خپلو عهدو نه استعفا ورکړه. اوس په ګورو چې په سپریم کورټ کې داسې نور کم ججان دي چې هغوی د دوی ملګرتیا کوي او دوی سره په یو ځای باندې استعفاګانې ورکوي، او یا ګورو چې په های کورټ کې داسې کم ججان وي چې هغوی استعفاګانې ورکوي چې بیا حکومت د هغوی په ځای باندې نور ججان وټاکي. نو دا یو اهم خبرو او ما وی چې تاسو له درکم یو قسم بریکینګ نیوز ما چې تاسو ته ملو شي.